کې شپږ نوي نمبر دی 96 پس د سورت محمد او مخکې د سورت الرحمن نه نازل شوی دی نام قول مطابق او د تحقیقی قول مطابق دا مکی سورت ته د مضامینو نه هم پته لګي سورت یوسف کې ویل چې عالم الغیب متصرف الله دی په دې سورت کې وایي حاجتونه د چا نه غواړي د الله نه نو حاجات صرف د الله نه غواړي چار کله ستا حاجتونه چاته معلوم دي الله ته معلوم دي او استاد هر حاجت پوره کوونکی څوک دی الله رب العزت ته نو هغه نه داغه بلنه صحیح بلنه ده او د نور بلنه صحیح بلنه ناغر مدد کې حاجاتو کې دویم سورۃ یوسف کې په اخره کې د قران کریم مقام بیان کو سورۃ رات کې ابتدا کې د قران مقام او زورونه نه منونکو تور کوي مخ کی صورت کی سورۃ یوسف کی نقلی دلائل بیان شو په دې صورت کی عقلی او فطری دلائل بیان ہیں عقلی دلائل بیان ہیں دعوت صورت له دعوت الحق رد شرک فی الدعاء حاجات صرف د الله رب العزت نه غواړي بل څوک حاجات والا ممانا ټول حاجتونه صرف او صرف د الله نه غواړه د دې د بیان د لپاره سورۃ شپږ سبقونه دي شپږو طریقو سره دلایل ذکر کړي دلایل عقلیه مختلف ذکر کړي نو پینزو کی دلائل ذکر گئی او اخیری شپگم رکوع شپگم باب دے آغی کے دفع د شبہات ہوئی دفع د شبہات ہوئی امتیازاتو کے ادلہ متنوعہ دی او مثال بکم ناشنا ذکر گئی ناشنا مثالم ذکر گئی انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها انور ممثلہ گن ذکر گئی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ابتدانا د قرآن مجید مقام راوړي چې دا مسله د لوی کتاب په حواله کیږي الف لام میم را تلک آیات الكتاب دا دی آیاتنا د کتاب د قرآن کریم آیاتونه دي یعنی دا سستا د اخبار پاڼه نه چګینه ته د اخباری پاڼه وای او کتاب چې نازل کړی شوی تا ته هغه داوا چې نازل کړی شوی تا ته ان له دعوت الحق د طرفه درفستانه نو الحق بالکل صحیح ده بالکل کرا حق زیاد د خلکو نه ایمان نه راوړي ول ایمان نه راوړي دا صدا عقل نه خلاف نه چې ګینینو ټول کارونه به یو الله څنګه کوي دا دومره غټ غټ کارونه چې کوي اول قسم دلایل ذکر کوي خالق لكل شيء هو الله دار چای مخالق هر شی میں مخلوق له دعوت الحق رستو به دعوت افریقی دار چای مخالق هر شی میں مخلوق له دعوت الحق دا عقلی دلائل دی چې دا چا عقل سوچ او فکر برابر وي او صرف دې ته سوچ وکي نوم هغه دین الله معلومه ولشي الله الذي الله دې هغه ذات رفع السماوات چوچت کړي اسمانونه بغیر آمدن بستنو تراونا چې ویني تاسو دې لرا یعنی چې ویني یې چې بستنو دي چې ویني یې چې بستنو دي نستنه تخکاری یا بغیر آمدن تراونا بغیر دستون داس استونو نا چې تاسو ویني دې لرا یعنی ستنشته خوخکاری
چا دا الله دا قدرت سدی ستنی الله دا قدرت ستنی دی آغا ستنی چه تاسو دا ستنی وائی آغا نشتی بغیر آمدین ترونا ثم استوال العرش بیا اللہ برابر دے پخپلا بادشاہ باندے پخپلا بادشاہ او کار کی لگولی دین ورس پگمائی ہاری و روان دین اٹھے مقرری تا ودبر الامر انتظام چلی اللہ دا طول کارونو طول کارونو انتظام اغا اللہ رب العزت چلی ثم کلو یجری یدبر الامر چلی اللہ رب العزت طول انتظامات ودبر الامر یفصل الآیات ہر یو کار اللہ چلی از دهان لقمه نشود سوی گلو تان گویت لقمه را حقیقت خلو یا ونوانه پا تعلو کی تیره دل نشی ترسو پوری چه تا اللہ حکم نی کڑے چه تیره شا چه کمی تا حکم نی کڑے چه تیره شا حدیثه والا بانو گوری بی نوانه میں ان خود سکتا لڑش کلوی اوبا میں ان خطین توی کی حدیثه حکم نشتے چه داری کتا لڑش حکم ہوتا نہیں یدبر الامر چلے اللہ ټول انتظام مفصل الآیات تفصیل سرا جدا جدا بیان دلائل وحدانیت او دیوالی کی دیشی تاسو پیشہ در خپلوان یقینو کئی دا اللہ پا ملاقات یقینو کئی دا اللہ توحید بہمنی وهو الذی او اللہ دی آغازات بل دلیل خالق لکل شین هو اللہ دی آغازات مد الارض رواسیہ چغوڑا ولی دزمکا وجال فیا او گرزولی دی بدے کی دران غرونا او بیولی دی نهرونا او انہارا و اجرا انہارا اللفتو آتبنان بما انباری دی و انہارا او بیولی دی سندونا دای بیولی دی ومن کل ثمرات دی غٹو غٹو سندونو تا اللہ نهرونا ہوئی ومن کل ثمرات او دا ہر یو قسم میوینا جال فیا گرزولی دی بدے کی جوڑی دوا یغش اللیل النار زمانوم دا اللہ تابع دا یغش اللیل النار پٹیش پاپا ورز باندی ان فی ذالکا یقیناً بدے کی خامخا دلیلونی نپار دا قوم یتفکرون چاگئی فکر کئی وفی الارض قطع متجاورات رین دلیل وفی الارض او بزمکا کی حسی دی نزدی وندو ندی یو بل سرگاون کی نزدی پٹو کسمو ندی آغا نزدی وی لکا یو علاقہ دا پرس کا نواغی کے مٹا ڈیرا دا بلا دا پائی کی شگا ڈیرا دا بلا دا پائی کی کانی سے دیر دی مختلف قسم ازمکی دی قطعو متجاورات پا یو کلی کی بلا ونڈو نہیں زمان دی کلی کی دا زمیدارانو تجربہ دا چه دی طرف تا دا پٹی دی دی سبزی خواگانا دا او چه دی طرف تا پٹی دی سبزی خواگانا چه پٹیو کری دا سبزو فرق تا بکی دا وگو فرقی بکی مدی بانے زمیداران پوئی میں قطع متجاورات ٹوٹی نزدی دا با طبیعت والا رد کی چاکم سوکتی آغای وی لاس آپ نیچرل چه طبیعی قوانین دی او دا غی دا وجه ندا کی گی میرا طول ازمہ کے طبیعت خویاو دے دا خوندو نولی بدل دی دا خویاو شان دی طول ازمہ کا یو دا او خوندو نو بدل دی او طول اوبا یو دا او فصل بدل لے دا دا برن فیضان دے وجنات من عناب او باغنا دا انگورانو وزارنا و فصلنا و نخیلنا و کجر یومن والا او چنی دی یومن والا یسقا بمائن واحد او بکولشی پو بو یو قسم باندے نزمک یوا او بسشے یو دا بیا اختلاف دسشی شو ونفضل بعضا لا بعض فی الکل او غرکم زنی دینا پسنو بانی فی الکل بخواندنو کے اقبال اوزائی کی وئی ویلو کو سوچو کا کنا پالتا ہے بیچ کو مٹی کے تاریکی میں کون دریاؤ سے اٹھاتا ہے صاحب دریاؤ کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب ویدا تو خم پر ازمک کے سنگ سوک پالی او کون دریاؤ کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب دا دریاب دا چپونا داوریت سو کچھتی کون لایا کینچ کر پچم سے بعد سازگار موسموں کو کس نے سکھائی ہے یہ کوئی انقلاب لگ سو چکا موسمون تدا چاو خود کس نے بر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب
دا غنمو دا وږي دا الله د دانو نه دا چا ډک کړی دي خاکی کس کی ہے کس کا ہے نور آفتاب دا زمکه د چا دا او دا انوار د چا دی دا انوار چې کمدنو د چا دی دہ خدایا یہ زمین تیری نہیں میری نہیں تیری آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں دہ خدایا دا زمکه د چا دا دا الله دا دا زما استانه دا زما د نیکانو دا الله رب العزت زمکه دا الله رب العزت دا کړی دي دا سه دلایل چې فطری دي چې یو سړی عقل سالمی د دین الله پیژندل شي دا جاهلیت د زمانه موحد هغه به توحید بیاناو هغه هم الله خلقو ته داوی هغه سره وਹੀ نه و هغه خلقو ته ویل وانت الذي من فضل ومن ورحمه باست الى موسی رسولا مناديا تا په خپل فضل باندې موسی ته وحی راولې غلا فقلت له فذهب انت وهارون فدوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا تا دوړ ته ویل چې فرعون بس ورشي وقول له هل انت سويت هذه بلا وتد حتى استقلت كما هي تاسو ته وی چې فرعون ته وایا چې د اسمان بستونو چاټینګ کړل وقول له هل انت رفعت هذه بلا مد او فوق ذلك بانيا د دې اسمان نه بر چرته بل بانشته او کنه دا تا جوړ کړل دي وقول له هل انت سويت وسطا منيرا الى ما جنك الليل هاديا لوګون ته کې سوچو کا دا میان زګور دا فضا پدې کې د تیاری او د رڼا د انقلاب وګورم وقول له ما يرسل الشمس غدوه فيصبح ما مست من الارض ظاهيا لوګ سوچو کا تا ته دوړ وتوي فرعون او هارون موسی او هارون دوړ وتوي چې دا نور سار سوک راخیږي چې دا اسمه رڼا کی وقول له من انبت الحب في السرام فيصبح منه الخشب يهتز رابيا دا دانی سوک رازر غنی ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا دې کې بلا نخې دي روح المانی ذکر کړی دي طبیعت والو باندې رد کړی دی چې هغه وایي چې د هر څه طبیعت کوي هغه وایي والارض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر وزمکه کې عبرت شته او الله سړی ته خي تسقى بماء واحد اشجارها وبقعة الشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يختلف نور یو دے او هوا یو دا او خوندونه مختلف دي لو ان ذا من عمل التبايع او انه صنع من غير صنع الصانع دا طبيعت کې کپخپل کیږي لم يختلف وكان شيئا واحدا هل يشبه الاولاد الا الوالدان وای چې دا ټول یو دي بیا دا اولاد ولې یو نه دي دا ولې بیا یو نه دي الشمس والهواء يا معاند والماء والتراب شيء واحد فما الذي اوجب التفاضل الا حكيم لم يرده باطلا دا تفاضل چې بکرا اوسته د چاره اوسته دا الله رب العزت را اوسته د دین الله معلومیږي او قران وایي چې عقل بکی الله ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا بده کې خامخا دلیلونه دي لپاره دا قوم چې عقل نه کار اخلي عقل چرته لري زورونه په انکار د آخرت او وجه دی ولې نه مانی اصل کې دې سره د آخرت غم نشته آخرت نه مانی نو وان تعجب عجب قولهم او کته تعجب کینو عجب او کتار یعنی کې د انکار د دینا چې دا دی ول انکار کوي عجب قولهم ناشنا د خبره ده دی چې اوسړه دومره قدرتونو ول الله مني دا خبره بیا څومره صدا ناشنا ده ايضا كنا ترابا چکل شمغه خاوري واینا لفي خلق جديد آیا موږ په پیدائش نیو کې اولئک الذين دادیا کسان کفروا بربهم چې انکار وکړ خپل تربيت کوونکی نام اولئک الاغلال في عناقهم او دا خلق چې توقونه وي بسټونو اب نار دوزخ یعنی دی وي په دې کې همیشه واستا جنونک بالسیئات زورنا ولور کوي وی راول عذاب
زورنا ولورکی په وختلو د عذاب باندې ويستعجلونك بالسيئة او تلوار غواړي دستان عذاب لره مخکې د توحید د منلو نه قبل الحسنه مخکې د منلو توحید نه یعنی عذاب غواړي د بچ کېدو بندوبست ولا سکړل او یقینا تیر شوی د مخکې د نمونې د عذابونو یعنی د کافرانو مشرکانو لا د چې کوم اعمال کینو الله له سزا ورکړي دا راشي توبه او با صحیح ترغیب وَإِنَّ رَبَّكَ يَقِينًا رب ساتره خامخا بخنه کونکي خلقو ته علا ظلمهم پس د ظلم د دینا پوښو علا ظلمهم پس د ظلم د دینا چې ظلم وکي نو الله معاف کی خو چې کله راشي او توبه وباسي وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ او یقینا رب ساتره خامخا سخت سزا والا زورنا ورکی دومره خولي دلایل بیان شو او د وې دلیل نه وي نه کته ته لکه صغرا کبرا وای ويقول الذين ويا كسان چې کفر کړي لولا انزل عليها من ربي ولنشنا نزل ولدتا دلیل طرف رب دره معجزه زمونږ د خوغه طرف رب دره ستا کار معجزه نه ده انما انت منذر یقینا تيرون کې ولکل قوم عاد اذ پار دار قوم د خودن کې ستا کار دلائل بیانولني بیان کا دلائل الله یعلم ما تعملو كل انسان کم آیاتونه چې د نبوت د شان مطابق دي هغه بیانوم او د الوهیت او زما په اختیار کې ندی دویم قسم دلایل شروع کړل دویم باب پدې کې یو قسم دلیل ذکر کړي عالم بكل شيء هو الله استاجتنا الله تعالی دي د پار چای عالم ارشه مې معلوم نو له دعوت الحق واغه الله لرا بلند رشا واکرا مدد اجتنا استابل چاته ندي معلوم دا یو دویم قسم دلایل شروع کړل الله یعلم ما تعمل كل انسا الله رب عزت پويږي پاغه باندې چې بار یاره او ماده او ما تغذر الرحم او ما تزداد او هغه چې کمای لړ مونږ او زیاتې یو اندامونه ولا کمای او زیاتې سو کم اندامونه ولا پیدا شي سو زیات ولا سوک شلګوته سوک دویشګوته دویم وما تغیز الرحم وما تزداد اواز کمی لړ مونږ او زیاتې یعنی کم موده پاتشي زیات پاتشي سوک شپږ میاشتې کې وزيږي او سوک تر 2 کالو پورې پاتشي پدې ځواني عمر رضی الله تعالی د معاذ واقع ذکر کړی دا قرطبي هغه ویلي دي چې عمر رضی الله بیا ویل لولا معاذ لهلك عمر کمواز نو عمر به تباوي عمر به تباوي شيغان ته جوړ کوي لولا علي الله لك عمر لولا علي اصل روایت لولا معاذ الله لك عمر د قرطبي واقع ذکر کړی دا وما تغيظ الرحم وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار او هر یو د هر یو شی د الله سره په اندازا عالم الغیب والشهاده په دې په ټوپ کارو باندې لوی ذات او چت مشابهت د مخلوق نه سواء منکم من سر القول برابر دی هغه څوک برابر دی تاسو نه هغه څوک چې په پټه کوي خبره او من جاربي هغه څوک چې په تیز وای دی لاره الله ته یو شان ني ومن هو مستغفر بالليل او هغه څوک چې هغه پټي دن کې شپه او ګرځیدون کې پټه کند غرما وصاربون بالنار او ګرځیدون کې دورازه له موقبات دریم کې سندلایل شروع کړل دار چای محافظ ارشه مې محفوظ له دعوت الله ټول په حفاظت کې زما محتاج دي دا الله رب العزت خپل حاجتونو غواړي بل چانه مغواړي له موقبات من بین یدی صرف او صرف الله رب العزت لري نمبر په نمبر راتون کې فرښتې من بین یدی وړاندې طرف ته انسان نه ومن خلف او درستو طرف ته انسان نه نمبر په نمبر راځي فرښتې ډیوټي یې بدليږي معقبات لکه حدیث کې راځي یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنهار نمبر په نمبر راځي بین بین د وړاندې انسان او رسول دنا یا فزونو من امر الله ساتي دلرا په حکم د الله باندې من په معنا د با ساتي د فرشتي دلرا په حکم د الله باندې هغه یې ساتي د جناتو نه د بل سنا د مصائبونو بیا د مصیبت لري رسیږي انسان ته چې کله اکسیډنټ وکي کله په طوفان راشي
جواب ان الله یقینا الله رب العزت نخراب یو حالت د داس قوم نخراب هغه حالت چې په یو قوم باندې تر دې پورې چې دی بدل کی هغه حکمونه چې په دی باندې چې تشریح بدل کی نو تکوین شي بدل شي فرشتي ته بیا الله لا سوچت کی نو درس شي او عذاب شي راشي چې کله بیا الله اراده وکي بیا فرشتي بچ کوله وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ پاک چې اراده وکي الله په یو قوم د تکلیف رسولو ونشته واپسی غیر اعمالهم من دونه من وال او نشته دی د پاره د الله رب العزت نسوک بچ کوونکی او مددگار والذي يريكم البرق خوفا وطمعا څلورم قسم دلایل شروع کړو چې متصرف او اختیار من یک واځي الله دی اختیارات صرف د چا دي دا الله رب العزت کی ولهو دا طلاق الله بل نشا ما کرامت ده والذي الله غزات يريكم البرق خوفا وطمعا چې خیتا ستا البرق برېخنا خیتا ستا البرق برېخنا هغه ته خی خوف او تمام د پاره د یاره او د پاره د تامید امید خوفا للباز وطمع للباز یو وی خدای دې باران وکي ابل وی خدای باران نه کوي دغه چا خسته پرتی د چا فصلو نه ای خدای باران وکي خلق محتاج دي یا خوفا خوفا د پاره د یاره د تندر وغیرہ نه وطمنو په امید کې باران چې امید د بارانی وایون شو صاحب الثقال او پورته کې الله رب العزت وریز درانه ويصب الرعد بحمده والملائكة من خيفته ودليل نقلی د فرشتونه ويصب الرعد بحمده او تسبیح بیانې د شریکانو نه پاک غني ويصب الرعد بحمده والملائكة من خيفته او پاک بیانې د شریکانو نه پاک غني الرعد رات فرشتہ بحمدی سرپستاین دا اللہ باندې یعنی غی فرشتی امداوی چه لا الہ الا اللہ نشر لائق دا مدد او نشر آجت پورا کون کے بیر دے اللہ نام یواز اللہ را مدد کی ویصب الرعد بحمدی حدیث کے راضی چه فرشتہ تسبیح ہوئی سبحان من یسبح الرعد بحمدی والملائکة من خیفتهم وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ پاکی بیانی رات پرشتہ یاد اگرزارت مراد دے چدا اللہ تسبیح دا سارا دستائن دا اللہ نا والملائکتو فرشتے من خیفتی دا وجد یاری دا اللہ نا اور علی کی اللہ تندرون لرا فیصیب بوانو رسی اللہ دل راغ چاہت چرا دیو کی وهم جادلون فی اللہ او دی جگڑ کی دا اللہ پہ والی کی یو وی بابا برامدت کو بلوینا اللہ برامدت کو وہو شدید المحال آغا اللہ دے سخت طاقت والا آغا اللہ دے سخت طاقت والا یا اللہ رب العزت دے سخت بازاب کی لہو دعوت اللہ تفریب دلائلو خالق لکل شئین ہو اللہ دار سے پیدا کون کے اللہ وی سیما لہو دعوت اللہ واغی اللہ لنا بلن ریشان و کرامتات لہو دعوت اللہ دویم زلی دلائل لاؤڑل عالم بکل شئین ہو اللہ پارچائے معلم ہر شئ میں معلوم استاجتون ما تمعلوم دین لہو دعوت اللہ آغی اللہ لنا بلن ریشان و کرامتات درہم قسم دلائل راوڑل دار چاہے محافظ ہر شئ میں محفوظ لہو دعوت اللہ آغی اللہ لنا بلن ریشان و کرامتات بیا دلیل راوڑو کار ساز اختیار من متصرف زم ہر شے میں محتاج لہو دعوت اللہ آغی اللہ لنا بلن ریشان و کرامتات ترکیب اضافی بمعنی ترکیب توصیفی لہو دعوت الحق آغی اللہ لنا بلن مناسب یعنی حق دا بلن دا چاہ دے دا اللہ دے پیسا شیخ صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرمائل چھے پینڈا شیخ صاحب رحم اللہ فرمائل چھے لہو دعوت اللہ سچی پکار اس دینال ٹک دیئے سچی پکار اس دینال ٹک دیئے صحیح بلنا دا اللہ دا شان سر صدا مناسب دا دا بلن حقدار آغوی چاگتا حاجتون معلومی او دا بلن حقدار آغوی چاگا حاجتون پورا کولشی تاس چا ترا مدد شوائی مثال واورا والذین دون من دونیم کسان چې د یې مدد کوي د الله نه علاوه لا استجیبون لهم بشیء قبول تیان شي کولای الله
لهم دیلر معمولیهم بالکل لا یستجیبون لهم بشین قبول تیان شکول دیلر معمولیهم الا کباست کفی الى الماء مگر پشاند قبل اولو دا خورک ان کی دلاس کباست کفی پشاند خورک ان کی دا ورغو اخپلو اور تلو اخپلو بوتا لیبلغ فاہو دې د پارا چراو رسیدا او بو خلید دتا او ندی دار رسیدون کې دتا د مثال یو طریقه یو تګه ده هغه او بو ته ولار دی او بکته په کوی کې دی او د سره بوک نشتا او د بو تروان ولار دی د پاسا یا او بکته په نیر کې دی او د لاس داسیو چت کړه او بو راشي او زما راتن د ماته کوي دا او بو نه د आवाज اوري او نه دا او بو د ترار سیدل شي نه دا او بو د ترار سیدل شي نه د تند ماته دلې نشي نو دک شانته چې او سړی قبر ته لګیا دی یو سړی مخلوق ته لګیا دی په مال تر اخیرا کا آیو سړی لګیا دی او هغه باباګانو زیارتونو ته لګیا دی چان اولاد غواړي چان یو سغواړي دک شانته دک زیارتونو درگاہونه دا جتونو ورېدلې نشي لا يسمعوا دعاءكم او دا ولا قبل ولي نشي ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم وما هو ببالغ دیم معنا کباست کفای پشاند قرون کې د لاسونو خپلو بوتا چې د اوبو موټي کوي بس کوي اوبو پلاس کې راګيري نو اوبو په موټي کې راګيريږي دا او بده مقصد کې د کامیابی دلې نشي چې دا او بده په موټي کې سکی راګيري کې د کشانت د مخلوق ته الهوي او دا غین حاجتونه پوره کین د مخلوق د حاجتونه پوره کوله نشی تو اندر رنج یا بابا بگوئی وذالک عندنا امر عجیب خدا گفتاد من جو من قریبم و بابا لم یقل انی قریبم تب تکلیفونو کې وای او بابا راو رسه او بابا خدا نه دی ویلي چې زنیز دیم الله ویلي چې سیما نيز دیم فلا تدو بامر قد غیر على باب الاله لكم نصيب الله نه لا بل سوک مرا مدد کا ارسه چا سره ملاويږي الله سره ملاويږي وما دعاء الكافرين الا في ضلال او نه بل کافرانو مگر بیا سره الا فی ظلال مگر بے فائدے و بے اثرا وللہ یسجد بل باب شروع او بل قسم دلائل دار چاہے مسجود عرشے میرے ساجد خبر پوئی گو دار چاہے مسجود عرشے میرے ساجد دا ویسا شیخ صاحب رحم اللہ پدے طرز دا دلائل ویل دار چاہے مسجود عرشے میں ساجد واغا اللہ کرامدد لہو دعوت الارض وللہ یسجد من فی السماوات او صرف اللہ لسجدہ کی او تابدار دیا وسوک جب آسمانو کے ازما کے تو ان پخپل طبیعت لگا مسلمانان وہ امور تشریعیوں کی وکرہا او پزور بانے چکل گیر شی امور تکوینیوں کی وزلالهم بالغدو والآصال او سوری ددیو سبا و بیگا سور دا اللہ تابدار دے انسان تی تابداری نہ کہے سور دا اللہ منی او تا اللہ نہ منے وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات بل دلیل اگر اور دار چاہے مربی ورشے میں مربوب دار چاہے مربین ورشے میں مربوب ولہو دعوت الارض واغی اللہ لنا بلن درشا واغ کرامدد قل ارتوا من رب السماوات سوک دے انتظام چلو ان کے اسمان و دسمکی ورتوا اللہ چا اللہ ټول انتظامات چلے قل ابا تاستم نزورنا دا یو قادر ذاتو او بل عاجزو یو خالقو بل مخلوقو یو عالمو او بل ناخبر او غافلو نسو کلگی او غدا خالق ذات پریدی نا قادر پریدی او عاجزان سکی را مدد کئی او غیت زمواران وی نواسی دی بارا که دست خیال لے زورن اور کئی سر دی مثالنونا ورطوا فتغستم من دون اللہ آئے جوڑوئی تاسو اللہ نے علاوہ اولیاء زمواران دا نفع دا نقصان مددگاران دا سے مددگاران لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضرا چا مالکان نید پار دا
خپل ځانونو د فائدې او د نقصان نو یو معبود اخشب المعبود باطل نو یو معبود باطل اعمال او معبود اخشش دی بصیر دی نو قل علی استوی الاعمى والبصیر ورته وای برابر دی ډوندولیدون کې برابر دی دوی اوس یو دی هغه په ړوند پس روان دی ړوند پس روان دی ډغری بخوري او لګیا وي کله یو پر او کله بل پلا تیارو کې دی هغه بل نور د توحید را واغستو او نور د قران سکو واغست الله پس روان شو دا دواړه برابر دي قول ورته وای هل تستوی ظلمات و نور آیا برابر دي تیارې او رڼاګانې درې بل زورنا انجال لله شرکا دا تاسو چې ذات سیمواران وای اسیو تاسو کوم دا خالقان دي چې په اولوہیت کې الله سره سوای شریک وای نو په کار د چې خالقیت کې سوي شریک وي ځکه الہ به هغه وي چې سوي خالق وي او چې خالق ني نو الہ کېدلې نشي نو خالق د ټول کائنات صرف څوک دی بل څوک په کائنات کې خالق نشتا ان جعلوا لله شرکا خلقوا كخلقه هاي دې ګرځي د الله لپاره صداران داسي صداران چې پیدائش کړې وي په شان د پیدائش د الله نو ګډوډ شوی د پیدائش په دی باندې چې دوی وي چې داس په کې الله دې کدا په کې راغي بابا دې نو قول الله بل خالق نشته چې خالق نشته نه الہ ورته الله خالق كل شيء الله دې پیدا کون کې داري او سيزو او هو الواحد القهار هغه الله دې کیو زورور انزل من السماء ایمان فسالت وديتم بقدرها بل مثال ذکر کړي د مثال طریقې مختلف دي یو دا چې دا دو مثالونه دي پدې کې یو طریقه د معبود حق او د معبود باطل مثال له معبود او دو مثالونه ذکر کړي یو مثال د ابو ذکر کړي او یو مثال د زرو ذکر کړي اولنې مثال سیلاب راشي نو خړې وبډيري وي زګونه وي په او سپینې وبو فائدہ منه لګي وی لاندې وي خړې وبو نافع نه وي او سپینې وبسوي دا معبود باطل مثال خړو وبو ده کدا ډيري او شور کوي دا فائدہ من نه ده او د معبود حق مثال هغه د وبو ده د صحیح وبو چې تعالی صدر کوي فائدہ او بغیر راغې نه ژوندې پاتې کېدلې نشي دویم مثال زرو باندې زګي ګیلټي دغه دی معبود باطل دغه فائدہ من نه دي او دو معبود حق مثال د زرو دی هغه فائدہ من دي تعالی فائدہ درکې دیمه طریقه هم پدې کې دا د حق او د باطل مثال له د حق مثال سپینو بوده او د باطل مثال دا د خړو بوده د زګونو دی نو خړې وبو زګونه ډيري او د بری قوخه کمی او سپینې وبو لګي وي خدایي می وي او فائدہ منی وي دویم مثال ګیلټ او ګډون پسرو کې دا ډيري او سره په کې سوي کمی او ګیلټ او زګ بروي او زر سوي لاندې وي او غلګوي خدا یاد لرا چې د باطل په اوچتوالي او د باطل په شهرت دوکه کېګما
دا لږ وخی سوي لږ وخی ختم شي ها هوی ختم شي او نافع سیز چې لګومي هغه څه شي پاتې شي او دا باطل به ختم شي د باطل په ظاهری غلبه دوکه کېږه ما چې دا حق دی باطل حق کېدلې نشي که ظاهری شهرت عمومي او ظاهری غلبه عمومي په دې باندې دوکه کېږه ما فائدہ مرسیز لګي وی او لاندې وی لګ وی او لاندې وی پیسا شیخ سره رحم الله فرمایل و یو دغه راغی شاعر د بادشاہ دربار ته ورته چې ما شعر جوړ کړی دی سمجھو کړو شعر می جوړ کړی دی ته کی اجازه دی وا بورم نو دربانچی تی واره وې څه شعر دی شاعر وته وې شعر دا دی بازار رفتم خریدم گنا قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس هغه ته مړ داسه سو ته بغته ده سړیا داس شي دی یو طرف ته دور غونډه کې بل طرف ته ټول صورت ته هغه ته بیا صورت خرابې کی کنه مې دا سند ته ولر کړه دی بیا قافیه خرابې کی هغه لړ بچا ته ودا سو کمقل شاعر راغله دی او داسې شعر جوړ کړی دی بچا ته زرا شی پیسې بغواړي 100 روپے بوله ورکو چور ورغه بچا داسې سپګه غونډه کې باندې ته کینه راغله بچا د سوچت ناستو شاعر ته کته کینه باندې ما کینه استو شاه بچا ته تاکم شعر جوړ کړی دی وایا تاکم شعر جوړ کړی دی هغه ته ما شعر دا جوړ کړی دی چې نمرا ذلت و نتورا ادبی نمرا ذلت و نتورا ادبی کہ وصف قل هو الله زیر ابي لهبي ته پوچت ناست باندې عزتمن نه او پکته ناست ذلیلا نه امام زګ قران کریم کې تبت یدا ابي لهب پر ده او قل هو الله احد سره کته باچا ډیر ملامت شو که باطل سوخ اوچتی او حق لګوخ سوي کته وي نو پدې دوکه کېګا پدې کې درېمه طریقه چې مثالونه دوی نو دا د دین د خدمت طریقې ښيي عالمان دو قسمه یو عالمانی چې هغه لکه د اوبو وریږي دل تلل شي دعوت لا بل ځای تلل شي بل ځای تلل شي بیانونو لګرځي دعوت او تبلیغ کې ګرځي ملکونو باندې ګرځي دا یو قسم دی دی لکه د باران څخه کیږي وریږي دویم قسم دی چې هغه مثال د زرګر دی هغه په ځای باندې نه سټه کټه کوي طالبان ورپسې کیږي راضي او هغه سره ناس دي خواري وسره کوي انزل من السماء دا یو عالم شو او دا بل دویم عالم شو چې هغه ناس ته لکه د زرګر ټکارې کوي خو دې کې دا دی چې فنار حلیتن دې کې تکالیف تھی طالب به تکلیف برداشت کوي او د طالب تربیت پکې چې د ګیلټ اوسېږي دا بهیمیت ولا سکی اوسېږي روحانیت ولا رابیدار کی غلط نظریات ته ختم کی صحیح نظریات راولي دا بل وخت سکی واړي خو چې د جوړ شي تینا نو ضربت نه شي جوړ شي دا یو طالب ډیر بهتر لکه شاپور شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل و یو طالب تیارول سل کال دین ژوندې پاتې کول او چې چا یو طالب تیار کو نو هغه سل کال دین ژوندې سکو سل کال ژوندې وسات نو دې کې دا دویم قسم دي دواړه بهتر دي دواړه سړي چې کوم د نوښت کیږي کوم دا د دین د خدمتونو طریقه بلته دا سالو درس درې مې ویلې بس ته او یو طریقه دا چې دا ټول آیات یو مثال دی ټول آیات څه یو مثال دی باران وشي نالو کې دا غیم رو براشي کندو کې دا غیم رس شي او براشي داسي لاړې راشي پکې چا کې لګي چا کې ډېرې خړو راشي
خړی وبوي دغه وي پکې ماران وي پکې ګنده خړی وي پکې غنی وي پکې خاص خاص چیزونه وي پوهیږي پاغي کې یو ورځ دو تیر شي خړی وبس شي ختم ماران شي ختم شي ارسه ختم شي سپینی وب پاتې شي او پاغي کې معدنیات شي پاتې شي معدنیات شي پاتې شي کالی پاغي کې پاتې شي دک شانته شکل ته بیانو کې څوک په لکس د کې څوک په ډیر د کې څوک په ترجمه د کې څوک په خلاصه د کې څوک بحث چې کمندنو یو څو مسلې سکی زده کې خالی بنزي هغه بزان لا خپل لوخي ډک کې زړونه بس کې ډک کې ورسره به ګندخړي راوچت شي غوبل بشي څوک پوی دا نه مني څوک پوی دا نه مني پلټې پټ پچکه سپین راغې خور نور دین راغې دا مولان برا پاسي غلط پیران بس شي را پاسي دا سپینی پګړې د مولانو ګورم خواله چې میراشي تشتور زګو خيږي را بشي غوبل بشي فتوی بشي جوی به اوچتای لکه د مارانو د غشانتي او تا بالکان تیار کړی وي دا غي پزړونو کې توحید پروتي مسله پرته ای سره بلغتی ماران رو ټک سر کې څوک په سرونه کته کې څوک په سر خوري او زیبا دا بلغ وخت کې خړې وبې بس شي ختم شي میدان بتا ته پات شي سپینې وبو بهيږي د توحید او د سنت درسونه وي ان کم دي څوک چې هغه خلاف کوي لاړل خبره وا ختم شو هر طرف ته درسونه دي ډیرو کوششونه وکړل ډیر کوششونه وکړل فتوی ولګولې هر قسمه ولګول خو درسونه زیاتی کی کم شو توحید او سنت اوازونه زیاتی کی کم لشو چاوي وې مړو تمړه نه وای چاوي دان وای چې ناوري چاوي دیوبندیان نه دي هیڅ یو پته نه لګي ټول په سړو شي دي ټول په سړو نونو دي ختم شو او د الله رب العزت کرم نه توحید او سنت درسونه روان دي الله دې زمونږ د لاسونو خراب نه د استادانو د شيوخ او امانت ته الله دې مونږ ردی حقدار وګرځي او په صحیح طریقې ادا کوونکي وګرځي نو ټول آیات یو مثال شو انزل من السماء ایمان وری الله د برنا وری زنو بون فسالت اودیتم بقدرها او بای کی کاندې په اندازه دا غي باندې اره وای کې داغه اندازې طالب دار چا چې څومره استعداد دینو چا د لفظي ترجمه استعداد دی غز دکی څوک سره خلاصه دکی څوک دام نشي د کوله دور از دکی چې الله رب العزت قران د ټول ژوند نظام را لګل دی بس دام دکی وای هر جد پر چا نه غواړو دا الله نه غواړو هر محکمه کې به اسلام راولو بده د درې خبرې سکی ځکه بس د ظرف مطابق خبره نه اوس ته په ګلاس کې جو ګوبز آیا نو دا خو به خبره نه جگ کې جگ ځایږي ګلاس کې ګلاس ځایږي پیاله کې پیاله ځایږي طالب چې څومره استعداد دی نو دومره بس نکي او دی اتم بقدریا فاطمه السیل زبد الرابعه نو چت کی چپا اغاز غوچو وامه ما داغنا یوقدون علیه چې تاسو بلوي پاغي باندې پور کې ابتغاء الیتن د پار د ټولو د کالیا سامان زبد مثلو زګوی داغه عمره پای کوم ګډونی فاما زبدو کذالک ذکرنګي بیان الله کو باطل فاما زبدو فیذب جفا هر چې زګ دینو ختم شي وچو فاما ما ينفع الناس هر چا چې فائدہ ورکړي خلکو لرا فهم کو سفلات نه پاتش بزمکا ذکرنګي بیان الله مثالونه د پاره کسانو للذین بشارت د پاره کسانو چې منل کړه در خپل رب او منل کمه او منل له دعوت او نال حسنا جنت ته کسان لم نستجیب له چې قبول تیا نه کړه ده الله ان له ما فلر کشي دې د پاره چې بزما کې ټول ادا غمر سره دین الله تدو به خامخا جرمانه کې ورکی دلرا اولای کلم سول صاحب دا خلق دلرا بدی صاحب وموام جهنم او زهر دوزخ وبئسل میات او بد بستر افمن یعلم موازنه کی تقابل افمن یعلم هغه څوک چې یقین کوي چې ما انزل الیک الکتاب هغه چې نازل کړی شوی تا ته طرف درفستانه الحق بالکل کړه له دعوت الله فائدہ بشان دړوندو
انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت اخلی عقل من سوکتی الذين يوفون بعهد الله ها کسان چې پوره کوي لوز د الله ولا ينقضون الميثاق او نه ماتي وعده والذين يصلون ما امر الله او کسان يصلون ما امر الله چې پالي هغه چې حکم کړی الله په دې باندې چې دې پالل شي ويخشون ربهم او یریږي در خپل نه خافون سوء الحساب او یریږي د بد حساب نه هغه کسان صبر او ابتغاء وجه ربهم چې صبر کوي د پاره د ټولو رضا منتیا در ربي ابتغاء وجه ربهم یعنی عاشقانه انداز دې چې مخ رب لټي واقاموا الصلاه ودري مزلرا وانفقوا ما رزقناهم لګي داغنا چور کړي مې دلرا پټوکارا وادرون بلا سنت سیا او دفقي بلا سنت سیا او خوشاله باندې بالحسنت په توحید باندې شرک لرا بالحسنت په سنت باندې بدعت لرا بالحسنت په نیکه باندې ګناه لرا بالحسنت په توبه باندې ګناه لرا بلا سنت په خو اخلاق او بد اخلاق لا په خو اخلاق اولئک لهم مقدر دا خلق دلنت هغه خسته نتیجه صداغه اخیری کور جنات او دن باغونه دامش دنه بشریدی تامن سلامنا بایم هغه سوکو چې درسته اخیره راوړل د پلارانو دینا او د بیبیانو دینا او ذریاتو د اولادونو دینا والملائکه يدخلون علیهم من کل باب او فرشتي دنه کیږي او په دې باندې پار ورو سلام علیکم سلامتی علی پتا سبحانه توجداغنا چې تاسو کله کوئی په دین باندې بما صبرتم فنعم عقبدار نو خسته کور د سخسته هغه اخیری کور او نتیجه د اخرت مقابل وګورم هغه کسان قزونا د الله چې ماته لوز د الله من بعد میثاقي فازک لکوالی دا غینا او غسیاغا چوکم کړه الله په دې باندې چود پالل شي ويفسدون في الارض روانه کې بزما کې فساد کې اولئک لهم اللعنت دا خلق دل لعنت ولهم سوء الدار او دل بد نتیجه غلط بد نتیجه اخرت تباہ و برباد دي بس په اخر تاسو ټول حاجتونه د الله رب العزت سره دي نو د حاجت ځای هغه دی هغه ته معلوم دی او هغه پوره کوونکی دی له دعوت الحق هغه الله له بلنه حق ده او مناسب ده د نور چا بلنه هغه نه حق ده او صحیح نه ده دې دلایل ذکر کول درې بابونه مخکې بیان شو اوس د دې ځای نه څلورم باب دی آیت نمبر 32 دوه پورې په دې کې بل قسم دلیل ذکر کړي رازق لكل شيء هو الله اختیارمند رزق یوازې الله دی د هر چای مرازق او هر شی مې د مرزوق رزق ورکوونکې هغه یکی یوازې زه یم بل څوک رازق هغه نشته دی رازق بل څوک نشته ورسره زورونه ورکړي چې دې څنګه نه مانی چې مس په دنیا باندې دي او دا خپل استحقاق ګڼي الله یبسط الرزق الله فراخ کوي روزه لرا د پاره دا غچا چې را دیو کی ويقدر او څنګه وفرحوا بالحیات الدنیا روزی ورکون کې الله او دا د خپل حق وګڼو دا خپل حق وګڼو چې دا دنیا زما ده د دې د وجه نه انکار شروع کو
قرآن کریم تزهید من الدنیا وی او دی مسشو پدی جوان لڑن باندے وفرحو او خوشحال دی مطمئن دی پدی جوان لڑن باندے ومال حیات الدنیا او نددا جوان لڑن پر اللہ آخرت کی نسبت سر آخرت تا اللہ متا مگر صرف سکل بدق و حساب دے اگر یو سالن دے دی گنا او بل سکل لی دا سکل و دا دیکھ سا مناسبت دے دا آخرت او دنیا دا نسبت دے اللہ متا مگر صرف سکل لی ویقول اللذین کفروا ویا کسان چی کفر کھڑے نابیا سورنا پا مطالبہ دا معجزو باندے سمر خولی دلائل بیان شو او دی بیان مطالبہ دا معجزاتو کی و معجزی غواری او وائی ہوا کسان چی کفر کھڑے لولا انزل علیہ اولی نشی نازل اولی پدوان معجزہ فرمائشی یو نخاز مغدفاقی من ربی دا طرف دا رب دنا ورطو آیا زورنا جواب الورکا ان اللہ یظل من یشا یقینا اللہ رب العزت غلط یا غچال را چرا دیو کی چکم زدیانی و عنادیانی ویادی الیہ من اناب اولار خیزان پترک آغا چاہتا چرا گرزی اللہ تا چا اللہ رب العزت ترا گرزی ویادی الیہ من اناب الذین اولار خی اللہ رب العزت نخفل زان پترک آغا چاہتا چرا گرزی اللہ تا ان روانی و توفیق والورقی چاگئی کی انابتی شوق پکی داغ شوق والو صفتنا ذکر گئی الذین آمنوا ها کسان چاگئی ایمان راوڑے و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ او سڑی کی مطمئن کی گئی زنونا دی پیاد اولد اللہ رب العزت باندے فدے باندے زنونا مضبوط شی چا اللہ رب العزت یاد کی نزلے مضبوط شی وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ یو مطلب دارے تو صورت مطابق ذکر نہ مراد اللہ و مصیبتنوں کی یادول مصیبتنوں کی اللہ رب العزت یادول چا اللہ مصائب کی یاد کی مصیبت پٹین کے تکلیف پٹین کے چتا مخلوق یاد کی زړه باندې بے قرار وي او چې کله او دوه رکعاتو کې او الله رب العزت یاد کې زړه باندې مطمئن شي او خوشاله وشي زړه باندې مطمئن شي او خوشاله وشي وتطمئن قلوبهم بذكر الله وحاجاتك الله یادول دوی مدادا چچا کی نابتی واغا پا قرآن گزارا کئی نو ذکر نا مراد قرآن اغا نور معجزی نغواری وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ زڑے دا اللہ پا یاد باندے مطمئنی پا اللہ رب العزت پا یاد باندے مطمئنی وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ او حقیقت هم دارے چالا بذکر اللہ تطمئن القلوب اطمینان چدلونو تا ملاوی گی وسی او بندہ تگے دے تگے آتولا پا کوڑے ورکائے دادا تند ماتی گی تگے دے سخت تگے دے آتولا مزیداری پراٹے پخی کی دادا تند ماتی گی نماتی گی دادا اس شین اور ندے پکار رده پا کار دا صرف او صرف سشے اوبو پا بل چیز باندې کار نکی دک شان دے دا انسان قلب دے او دا انسان زړه دے انسان سدے انسان دا ظلم دک شان دے دے پا اس نقلاری گی چه سو دے والا اللہ نی ورکڑے او که او زړه اللہ نغوڑی نو دا زړه بیمار دے دل علاج پکار دے او که په دې باندې نه مطمئن کیږي په بل څه مطمئن کیږي نو دې بیمار دی دې بیمار شوی دی
د زړه لپاره الله داسې دی او الله یادول لکه تږي له اوبه ورکول خدا چې کله زمونږ زړه د ګندونو نه پاک شي مونږ په ګندونو عادت کړی دی نو خود نو زمون نقصان نہیں نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے نظر اطمینان و خوشحالی دا بل پیس سندا مالدار گور ټول پریشانی او کو خوشحالی وی نو وقتی وی دائمی نوی دا اللہ رب العزت پا دین معنی اطمینان دے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار پیادول دا اللہ بانے سڑی کی زڑنا الذین آمنوا بشارت کسان چغی ایمان راوڑو پکو مسئلہ لہو دعوت الحق وعمل الصالحات او عمل کی نیک یعنی دا مسئلہ سکی خوری آجتنا صرف دا اللہ نغواری توبا لهم حسن مآب خوشحالی دی لرا توبا لهم دی دنیا سمرا توبا لهم خوشحالی و پاکی دی لرا دی وقت کل وقتیر کی پاکی دی وقت پتیر کی دی مانا توبا پا جنت کی اونا داغینم شجر توبا دی توبا لهم توبا دی لرا و حسن مآب او خستزا دی ورطلو دی کذالک ارسلناک دا دلیل واحی ذکر کئی مسئلہ بانے دیوئی رتب دے مسئلہ کی آوازی نیمہ دھکرانگی رالی گلے میں تو پدا سے اڑا لکی خط خلط من قبل آمامن شاقینا تیرشید مخیر دینا دیر امتنا سلام رالی گلے تتلو علیہم اللذی اوحینا الیک تدید پارا چت بیان کی دیتا آغا مسئلہ شوہی کڑی میں داتا تا دی صورت مطابق اللذی کو مسئلہ لہو دعوت الاق وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کی دی مہربان بادشاہنا یا انکار کی دی مہربان بادشاہنا ظاہر مانا داوا چوئی دی ہوئی چی منگ اللہ نمن رحمان نمن یعنی دا اللہ دے صفت دا رحمان نے انکار کو دا اللہ دے صفت دا رحمان نے انکار کو سیرت النبی کی مولانا شبلی رحمہ اللہ تعالی ذکر کری دی چھے دے یکفرون بالرحمن مطلب دانے دے چھے دے دا رحمان دا صفت نہ پیجن او دا اللہ دا نوم رحمان نہ پیجن خدای پا شیرونو کی رحمان راغلے دے جاہلیت زمانے سے کم شیرونو نہیں پائی کے رحمان تذکرہ شتا اصل کی دا دینا مطلب مراد دا دے چھ دی دا اللہ رب العزت احسانات او دا صفتنونا دا انعاماتونا انکار کو چھ اللہ سر شرک کو وهم یکفرون بالرحمن مراد کفران نعمت تے دا اللہ رب العزت صفتی نمونه نمانل او اللہ رب العزت نعمتونا دا اللہ نه گنل بلکہ دا غیر اللہ نه سگول گنل چې دا ځنې واړه کارونه موږ له څوک کوي دا زیارتونه کوي درګاهونه کوي دا موږ له کوي د دې مطلب دا چې دا الله د نعمتونو نه سکو انکار کو او دا الله د صفتی نمونو نه سکو انکار کو چې یعنی دا کائنات الله چلی بدوي زموږ زیارتونه چلی وي نتیجه ټولو دلایل راوړه دویم ځلی اول راوړه لو دعوت الله بیا راوړوس قلو وربی واتوایا اخوی تربیت کو ان کے زمان تربیت کو ان کے لا الہ الا ہو نشتر حاجت پورا کو ان کے اللہ ہو بید اللہ نا کتا سو زمان خلاف کوئی او زمان خلاف مشورے کوئی حوالے توکل تو آگے اللہ بانی رضان سپارم اواغی اللہ تدی ورطل زمان ویلیہ مطاب اواغی اللہ تدی ورطل زمان ولو ان قرآن سویرت بالجبال دا زورن سرد یرید دنیانا
دی قرآن نه مني، مطالبه د معجزو کوي او دا قرآنی قانون او قرآنی تعلیم نه مني. او دی د څه اراده ده عام معجزې کدی لار څومره راوړلی شي نو دی په هغې باندې ایمان نه راوړي او قرآن کریم نه بهترین نظام هغه به دی پیدا نه کی. قرآن کریم نه بهترین نظام پیدا کی. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى. ترجمه غنی دي یو معنا د آیات کریمه، یو معنا د آیات کریمه ولو ان قرآنا کوي او تعلیم کوي او د لوستلو کتاب سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى ولكان هذا هو القرآن، لكان هذا القرآن دویم لو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لما آمنوا یا لا يؤمنون به. اول مطلب ترجمه دادا که یو آسمانی کتاب دا سوی قرآنن، که یو آسمانی کتاب دا سوی چې پاغې دا درې کارونه کېده نو په قرآن بشوي وي. خو نور کتابونه هم سره راغلي هدایت لا مړو باندې گویا کولو له نور راغلي، غرونو روانولو له نو راغلي او زمکه سفرونو له نو راغلی. دیل راغلیو چې خلکو ته څوک هدایت وکړي بس دا قرآن هم څه دپاره دی هدایت دپاره دی. یعنی که په یو آسماني کتاب کې دا اثر وی چې په هغې باندې مړو خبرې شروع کولی، غرونه پې روانېدلی، ځمکه پې سیدله کېدلی، نو دا اثر به په چا کې وی؟ په قرآن کې وی. خو معلومیږي دا چې دا آسمانی کتابونه صرف سره راځي هدایت لا او هدایت په دې کې شته، نو که دا پکې کمی نه ووایه پوه شو. لکه ځینې اوس وایي یاره قرآن مجید کې ساینس نشته، څه نشته؟ ساینس نشته. زه اوس به ووایم چې دا فزیکس کتاب نه دا چا لیکلی دی، ډېر کم عقل دی. ولې دې کې خو مطالعه پاکستان نشته، دې کې خو کیمستري لیکلې نه ده. د کیمستري خپل مضمون دی، د فزیکس خپل مضمون دی چې کوم خپل څه دپاره راغلی او اکه پې نه وي نو نقصان دې ته ویل کېږي، نقصان دې ته ویل کېږي. قرآن راغلی دی هدایت له، نو که ته اوس وایې چې یاره داسې کتاب دی دې باندې خو د دې ځمکې را ناب تولو دا نه کېږي او د دې نه پې څیزونه را ایستلی نشي، مطلب د ساینس کار نه کوي، مریضان پې ښه کېږي نه او غرونه پې روانېږي نه، چې ماربلې پې جوړې کړو دا پې جوړې کړو. نو قرآن دې له نه دی راغلی، قرآن راغلی هدایت له، که هدایت کې څه کمی نه ووایه. دویمه دا ده چې که دا قرآن داسې شي چې دا غرونه پې روان کړي، مړي پې ګویا کړي، بیا هم دی ایمان نه راوړي ځکه چې زدیان دي چې زه دي پکې نو هغه که دا ولوم وکړي که نه نو ایمان راوړي. یعنې که دا قسم معجزات څه کړي پیش کړي نو بیا هم څه نه راوړي، ایمان نه راوړي. که دا قسم معجزات پیش کړي نو بیا دریم دا دی چې دا تمثیل دی، دې ته به لږ سوچ کوئ که ټیم د سره نو لږ به سوچ کوئ.
تمثيل لدا غرونا دا عبارت تے دا غټو غټو حکومتونو نا فرعونی قیصری کسروی غټ غټ حکومتونا سپری پاور او قطعت بالارض مراد قطع المسافت تا یو اگده منصوبه پلن وقت کی پورا کول اگده منصوبه پا لن وقت کی پورا کول پلن وقت کی او کل ما به الموتان مراد مړ زړه ژوندې کول مړ زړه ژوندې کول دا ولنه قرآنن چې دا نکره ده مطلق تعلیم ته مراد ده مطلق نظریه او تحریک ته مراد ده آسمانی تعلیم نه علاوه توجه مولانا آسمانی تعلیم نه زمینی تعلیمونه کډيري فلسفي وي او ډیر تعلیمونه وي ډیر نظریات وي د معنی فلسفه د مصدق فلسفه د افلاطون فلسفه د سقراط فلسفه او د بوقراط فلسفه د ارسطو فلسفه د ابن سینا د ابن رشد د هغې فلسفه د فارابي فلسفه د روسو دی فلسفه او بلا فلسفه دی دا بلا تعلیمونه بلا فلسفه مارکسیزم سوشلیزم نیشنلیزم ماسونیزم کیپیټالیزم میټریالیزم بلا اسمونه وي او هغه دا درې کار کول غواړي په دې دریو کارونو کې دا کارونه کول غواړي چې یاره د وخت سوپر پاور سپر کوو د وخت سپر پاور ختمو سپر کوي دا به ختمول غواړي دویم او هغه دا وایي چې 200 کاله کې دا منصوبه چې دا د په 100 کاله کې څه شي وشي چې موږ یو مهنت کوو په دا مهنت کې په 200 کالو کې څه شي خور شي او زر دی وشي یا ځنې مړه ضمیرونه دي چې دا مړه ضمیرونه څه شي را بیدار شي نو جزای نه ذکر کړي وایي ګرځه 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 او داسې تعلیم پیدا کا داسې نظریه پیدا کا چې سپر کی او اوږده مسافت په لنډ وخت کې څه کی پوره کی او مړه ضمیرونه څه کی بیدار کی زه ګرځه یو تعلیم پیدا کا بیا بوله جزا ولیکي بیا بولا جزاو لکی اوبا گرزے اوبا گرزے اوبا گرزے اوبا گرزے اوبا گرزے اوبا گرزے اس دے بدرتا جزا ملاو نشی اوبا لکی لوغن تکی بو لکی چی لکان حازا هو القرآن آغا تعلیم او آغا نظریہ چی آغا سپر سپر کے کیسری سکو ختم کسرا ختم دو وقت طاقتون ختم کرل دارنگے لو کوئی پلاننگ چې چا په صدو کې نشو کوله چې چا صدو کې نشو کوله محمد صلی الله علیه وسلم هغه په دهایانو کې وکړو دهایانو کې وکړو یو انګريز لیکلی دي چې که سوال شي چې په کوم وسایل سره کوم چې وسایلم کم ملګریم کم او بهترین انقلاب چاره واستوي د بدن ښه انقلاب د بدن ښه انقلاب دا چاره واستوي او تاسو کړئ چې په کوم وسایلو کې په لږ وخت کې بهترین انقلاب چاره واستوي د دې جواب به محمدي صلی الله علیه وسائل کم وسائل کم افراد کم وقت کم ټول وقت 22 سال له 23 سال وایي کنه 22 سال له کم وقت کې اور انقلاب راوستره بهترین څنګه انقلاب کنتم اعداء فالف
څنګه انقلاب کنتم علی شفا حفرة فانقذکم منها. داسې انقلاب راوسته دی پیدا به څوکي د دې جواب څوک نشي کولی چې کوي نو جواب کوي محمد راځي صلی الله هغه په څه شي باندې وکړو لکان هذا هو په قرآن کریم باندې ولو ان قرآنا کوي او تعلیم چروانه ول شي په دې باندې غرونه د غرونو غوندې حکومت په دړې وړي شي او قطعت بالارض یا وشلول شي بده یا کټ کړي شي بده زمکا یې مسافت په اوږد فاصله په لړ وخت شي او کل ما بالموت دا قرآن کمال دی چې دغه یو صفات ته چې د دې د سره سم د زړه نشي کنه نو قطع المسافه ونشر الزمان وي څنګه قطع المسافه ونشر الزمان یعنی فاصله به توی کوي وخت به ته خدای وګدي یعنی په وخت کې به برکتي په عمر کې به برکتي دا د قرآن کمال له مبارک او دا وګوره شیخ قرآن رحم الله تعالی زندګۍ ته وګوره کتابونو ته وګوري درسونو ته وګوري بیاناتو ته وګوري یو شاګرد ته وګوري ته به حیران شي چې په دې دومره لږ وخت کې دومره کار د څنګه کړی دی سړي او څومره علاقه کې څومره محنت کړی دی. میر صاحب رحم الله تعالی یو ځل فرمایل وی زه یو ځای ته بیان لرم وی ډېر بره ځای و لورې ځای و ما وی چې انشاءالله دلته به شیخ القرآن نه راغلی او ما به داسې ځای کې مسله کړي چې هغه ځای کې به شیخ القرآن نه هلته به نه کړي وی چې ما بیان وکړو و یو بابا ما ته راغی ما ته خواست ما سره کېناسته وی ما ته د بیان نه وروسته وی چې ته د کوم ځای نه وی ما ته یې چې ولې وی څو کاله یاد کړلو وی چې دوره کاله مخکې یاره د ثوابه یو ملا راغلی و داسې مسلې یې کړې ما وی چې زه میر سمیع الحق ته به وایې چې زه ما د شیخ القرآن نه وګټله وی وبې ګټې دي نه وی د هغه نه به وګټې وی هغه دا ځایونو ته رسېدلی و لکه که نه نو سفر بلا ارسد دا د قرآن برکت دی طی المسافت و نشر زمان چې چا سره دغه ني هغې دا و یاره دا ویلې کېږي دا د قرآن برکت دی دا تکې ویلې کېږي طی المسافت و نشر الزمان ولو ان قرآنا سيرت بالجبال او کيو دلست تعلیم سيرت بالجبالو روان کړشي بده باندې غرونه او قطعت بالارض یا کټ کړشي فاصله بده باندې او کله به الموت یا گویا کړشي بده باندې مړی خامخا غودا قرآن وی بل لله الامر جميعا بلکې الله رب العزت لره اختیارات ټول کا تکوینی دی او کا تشریعی دی ټول شاله دی الله رب العزت لره دی افلم یس الذین ناینی دی پویشو یا کسان افلم یس افلم یعلم آینی دی پویا کسان چې مان راوړل دي الله یشاء الله خیر اده الله رب العزت لہذا الناس جميعا خام غیر پکړو خلق ټولو ته حضور باندې خو ولكن يبلوكم فيما یاره دنیا ذکر کئی ولا یزال الذین کفروا ہمیشہ بیا کسان جو کفر کړه رسیږي ودیتا نو وجراغنا چکړی دی خاریاتن یو ټنګون کې مصیبت کله به سو کو جل کیږي کله به سو قید کیږي کله به شکستی کله به رزق به برکتی کله بیماری وایسه دا سر و رکھنګي او تحلو قریب من دارم یا برازی نزدید کورونو دیتا خوشا کی وہ تو گزار کئی حتی تردے پورے چرا شواز اللہ یقین اللہ لا خلف المیاد خلاف نکے دخل وعدے تسلی دا آئیتا او یقینا ٹوکے کڑے شوے بڑے رو پیغمبرانو پورستان مکے ادامہ میں اکڑاوے کسانو تا جکو پر کڑو بیان میں نول دی نصرانگے شوازان میں آپ من ہوا قائمون اللہ کل نفسن پینزم باب او بل قسم دلائل شروع کرل دار شاہ محافظ عرشے میں محفوظ نگران القائم بكل شيء هو الله القائم بكل شيء
هو الله نگران دار یو سیز هغه یکی आवाज الله رب العزت تر ټول سوزونو نگرانی هغه الله کوي د قیام نه مراد یا علم او یا تصرف دی یا علم نه یا تصرف عالم په هم الله دی متصرف هم څوک دی الله دی افمن هو قائم هغه څوک چې نگران دی هر یو بنده باندې نگرانی کوم کې او ساتون کې دی هر یو بنده هغه باندې چې کړی دی دما کسبت یعنی بنده سامال کوي سوئی داغه ټولو نه خبردار سوکته الله دې او داغه ټولو کې اختیار من سوکته الله دې وکمن هو له کذالک آیا دې پشان دا چا چغه داسي نوی نو تولې بل سوکرا مدد کا نو زورنا اوس تاسو شریکان جوړوي د داسې ذات سره او ګرځي دې جالي دې کنه دریوال وجعلوا لله او ګرځي دې د الله لپاره صدر او برخدار ورته سموهم لکه دې کمالونو بیان کړي ما خود سره شروع کړل چې خالق لكل شيء هو الله عالم بكل شيء هو الله الحافظ لكل شيء هو الله المتصرف في كل شيء هو الله ما هو المربي لكل شيء هو الله الرازق لكل شيء هو الله القائم بكل شيء هو الله خالق دار سزم عرش من مخلوق عالم بار سزم عرش من معلوم حافظ دار سزم عرش من محفوظ دا ما خدای کمالات شروع کړی د سر د صورت نه دا ته چې وای چې دا حاجت روا دی دا مشکل کشا دی قل سموهم ذلک کچھ کرتب تو دیکھا دې څه کمال له در دې له کمالات را توخیا نشته تیراله نشته ان تنبئونهم وای خبر وای تاسو الله لرا بما پاغ شریک یا بما پاغ حاجت باندې لا علم شنه معلوم الله تا فل ارض بزمکه کې دلته صرف د زمکه د شریکانو خبره وا صرف زمکه راړه او سورۃ یونس کې مکمل شریکان ختمول نو التوی ام تنبئونهم بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض ام بظاهر من القول یا تاسو یا سرسری وینانا یعنی ایسے دخلی پر سر خبر کوئی بل زوین للذین بلکہ خیست تکڑے شاید پاردا کسان چکو پر اکڑے مکروم دا فریب دی دا دی مکر دی فریبونے دی وصدوان السبیل او بند کڑے شوید دی دلار دا اللہ نے سبیل کما لہو دعوت ومن یضلل اللہ اواسو چه غلط کی اللہ نزدی و حنادی وی فمالو مناد نشد لرا سوکو مدایت ورکو ان کے یارا والا ذکر کئی دا آخرت لهم عذاب فی الحیات الدنیا دیل عذاب پجون لان کی ولا عذاب الاخرت اشاق او خامق عذاب دا آخرت دیر سخت ومالو من اللہ من واق آنشتدی لرا دا اللہ رب العزت نسوک بچکو ان کے بشارت مثل الجنت اللتی ود المتقون عام مفسرین مثل بماند صفت ہوئی صفت دا جنت آغا چلو ذکرے شوئے دے دا پریزگاران سرا متقی سوکتے چاگا صرف اللہ پا آجاتو کی رحمت کئی بل سوک پا آجاتو کی رحمت کئی المتقون من الشرک آمون سندی رحم اللہ تعالی ہوئی چچا لہو دعوت اللہ چاچ دا لا الہ الا اللہ سورت رات مضمون مانو او مرکز دا کائنات مرکز دا کلو حاجاتو صرف سو کو گردو اللہ او گردو نو پدی دنیا کی ولوم دا جنت پشانت زندگی ملوش مثل الجنت اللتی پشانت جنت آغا چلو ذکر شوید متقیانو سرا نو پدی دنیا کی ولوم اللہ ورکی دا دنیا بهم جنت شي فالف بین قلوب رونو بشی بهشت آنجا کے آثارے نباشد کسے رابا کسے کارے نباشد بهشت جنت کم زیوی جنت آغا زیوی چی دیو بل آزارول پکی نوی رونو بی او دیو بل خیال بساتی او برکتون بی بس لفتان علیم برکات من السمائی تاجری من تحت الانهار بایگی بلانی داغین سندنا خواند دے ہمیشہ و سورے وارامے داد نتیجہ و انجام دا کسانو چزانی بچ کردے شرکنا اتقو
دار صورت مطابق هم گوره نور اتقو من الشرک اتقو من المعاصی اتقو من غیر اللہ غیر اللہ را تعلقات و نظام سے کرده وَأَوْفَ الْكَافِرِينَ آجام دا کافرانو دے اور دلیل نقلی ادھی مسئلہ کسی آواز دینین اما کسان چورکڑ میں دل را کتاب خوشحالی کی پاغ مسئلہ او خوشحالی کی پاغ قرآن باندے شنازل کڑے شوئے ساتا وَمِنَ الْأَحْزَابِ او سنر ڈلونا آغدی چنکار کے دیوین میں مسئلے نا ينکرو یعنی زنی خبری دا دیم سے دی وخی زنی خبری دا دیم سے دی اور قرآن کریم زنی خبری دا کافرم سے دی خود یوینی میں نسکیں دار صورت باز ہم ویلو کنا صورت یہود کیومو فلالکا تارکم بعض مایو صورت مائدہ کیومو حیدہ کنا ایتنو کا بعضما عن بعضما دلتا بیاو وَإِمَا مِنْ يُنْكِرُ لَهُ دَعْوَةٌ ما ينکر بازو دید انکار کئی کنا پدرین ذرے قول انما امرتو ورطوا یقینا ما تو حکم کلیشر دے بیا انا عبد اللہ چسب عبادت کن صرف دا اللہ دوام عبادت تے حاجتون و صرف دا چانا خوارم دا اللہ نا فلا اشرک بھی اوی صدار بنو جوڑم دا غیر اللہ سرا الہ آدو الہ مآب اول ذلی داور اوڑا لہو دعوت الحق واغی اللہ لرا بلن حریشا واکرا مدد فدین ذلی روڑا قل هو ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الہ متاب فدین ذلی روڑا قل انما امرتو ان اعبد اللہ ولا اشرک بھی الہ آدو الہ مآب آغی اللہ تسراب الہ آدو آغی اللہ ترابل الکم و الہ مآب آغی اللہ تور کردے دل سمالی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ دلیل وحی دا فیصلہ و غص فیصلہ او دے پا ارچا بر دے دے پا ارچا سا دے حکمنا ربیہ ولین اتباتا زورنا او کتروان شوی یا اوریدن کی دا قرآن ولین اتباتا او کتروان شوی مخاطبہ عوام پا خیالاتو ددائی شد نور سو پس روان شوی بعد ما جا کمرلن فرد دینا چتا تراغل دلیل او علم راغل رہے نو بھئی تعالی اللہ رازابنا سوک دوست اور سوک بچ کو ان کے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ آخری باب دو صورت ہو او بدی کے جواب دو سوالن ہو یا رسل زمان پشانت بنی آدمی تسنگا پیغمبر شوی ستا بچی دیو ستا خزر ہو دا سی حساب کتاب دی تو زمان پشانت بنی آدمی جواب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا او یقینا رالی کلمی دی رالی کلمی پیغمبران ستان مخی وَجَعَلْنَا لَهُمْ او گرزولی میں دی دپارا بی بیانی او اولادنا یا رضا ٹکتا تا پیغمبری نو چمونگ در تصوائی نو داسی او نخراوڑا کنا چمونگ وائی دا سپاری رکی دا سروکا داسی زمونگ پشان لدوی و خوبم تکی کارو سکیم نیم را لسکا جواب وما کان لرسول آنینی نشتے اختیار دیسی و پیغمبر چراوڑی موجزہ مگر پی اجازت دا اللہ باندی لئنہم عبید مربوبون جلالین ہوئی لئنہم عبید مربوبون ذکر دی عباد دی دیسی چھ دی زبیاد ریما چھ بیا منگ نمانو نپا منگ مانے بیا عذاب راولکن سراولا عذاب نجواب لکل اجل کتاب دپار دا ہر یو نیٹے لک مقرر دے نازاب دپار ٹیم مقرر دے پتلوار مغوارا پخپل ٹیم بسشی خاجی بل سوال چکل داری اسی
لیک مقرر دی نو که موږ له عذاب لیکلی که نه موږ له عذاب لیکلی نو زموږ د ایمان نه راوړلو څه فایده زموږ د ایمان نه راوړلو څه فایده بس بیا سره ایمان راوړو سره بیا ایمان راوړو جواب یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب یمحو الله ما یشاء ګڼې معنی دي یو معنا یمحو الله ما یشاء ویثبت لرکی الله رب العزت هغه چې اراده وکړي شبهات شرکیه د زړه د موحد نه د زړه نه ویثبت او کلکی توحید په زړه د ایماندار کې لرکی الله ما هغه شبهات شرکیه هغه الله سکی ته په انابت غوږ کېده الله وستا د زړه نه شبهات سکی ختم کی ویثبت او کلکی پکې مسله ده کلکی پکې مسله ده توحید دویم دا دې سره ولګي د مضمون سره شو ولګي دویمه یمحو الله ما یشاء ویثبت لرکی الله رب العزت هغه ګناهونه چې اراده وکړي او پاتې کوي ځینې ګناهونه په توبه باندې سکی معاف کړي او ځینې نه معاف کړي پاتې کړي یا ځینې بې توبې سکی معاف کړي او ځینې نه معاف کړي بغیر د چا نه د توبې نه بغیر د توبې نه دریم لرکی الله رب العزت شبهات لرکی الله رب العزت احکام شرعیه او پاتې کوي ځینې نو ځینې منسوخ کړي او ځینې سکی پاتې څلورم یمحو الله ما یشاء ویثبت دا محو او اثبات کتاب د فرشتو سره دی وعنده ام الکتاب بل اصل لوح محفوظ دی الله سره دی یو د الله په علم کې د هغې کې تبدیلی نه راځي بل فرشتو کې کوم کتاب دی نو فرشتو هغې کې ویلي چې که دی ایمان راوړو دا ای به ورته بیان کوي نو که دی ایمان راوړو عذاب مه ورکوئ عذاب ترې لرې کوي او که ایمان را نه وړو نو سوله ورکوي عذاب هغې ته یې داسې لیکلي فرشتو ته هم پته ني خلکو ته هم پته ني پیغمبر ته هم پته ني چې دی به ایمان راوړي کو نه راوړي نور ام الکتاب د الله سره د هغې هېچا ته هم پته هغه ته پته چې یا به ایمان راوړي یا به نه راوړي یوه خبره الله ته معلومه ده چې فرشتو له هم ورکوي نو داسې نه ورکوي لکه یو سړي نیټه ده 80 سال چې فرض که دی به 80 سال کې مري خو چې فرشتو له ورکوي نو داسې نه ورکوي چې د 80 سال په عمر کې دی څه کوي مړ کوي وایي په 70 سال کې په دې یو بیماري راشي نو که ده چېرته د هغې بیمارۍ علاج وکړو نو 10 کاله به نور هم اوږد شي نو په 10 کاله کې به 80 سال کې به تیوالی او که ده علاج ونه کوو نو په 70 کې به مړ شي نو فرشتو ته اوس پته نه چې دی په 70 کې کېږي پالتي نو چې کومه فیصله ورکوي نو داسې نه ورکوي چې فرشتو ته اټله سي پتې اټله پته چا سره ده او د هغې په باره کې قرآن وایي ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید دا الله فیصله نه بدلېږي هغه جدا ده د هغې هېڅ چا ته پته نشته ما هو اثبات دغه تقدیر معلق دی یمحو الله ما یشاء ویثبت روانی الله وی چې اراده وکړي او کلکه یې وعنده د هغې الله سره دی اصل کتاب لوح محفوظ اصل هغه سره دی واما نرینک یره د دنیا ذکر کوي واما نرینک یا به وښیم تا ته یوه نیمه هغه سزا هغه عذاب چې یرهم دی لره یا مړ کم تا لره وفات پرې کم فإنما علیک البلاغ بتا دې رسول ستا صرف دغه کار دی او په ما د بدلا او حساب کتاب دا زما کار دی اولم یرو دام یره د دنیا دی ګوري نه چې دا دعوت رو خورېږي د اسلام او د توحید دا دعوت رو سکیږي خورېږي وګوره چې یو قوم توجه منه چې یو قوم او د هغه مخکې ټول مشرکانو
ټول هندوانو ټول سو هندوانو هغه ځمکه د چا وه هندوانو نه وه تا محنت تا محنت وکړه او دا هغه خلکو زړونو ته دې څه ورسو اسلام ورسو او که خلک څه شو مسلمانان شو اوس اکه پټې د چا شو د مسلمانانو شو فتحه دې وکړه که دې ونه کړه ونه کړه که نه فتحه دې وکړه نو الله وایي دې دومره نه ګوري وایي رورو دا دعوت څه کېږي خورېږي دا رورو خورېږي مدینه څه شوه فتح شو مدینه په توره فتح شوې که په دعوت غفار فتح کېږي نجاشي حبشه څه کېږي فتح کېږي دا رورو دا دعوت خورېږي دا ځمکه رورو د شرک کمیږي او د اسلام هغه څه کېږي سیوا کېږي نو دوی له دا عذاب کم دی څو اولم یرو آیا نه ګوري دی انا ناتي الارض چې زه راځم ځمکې ته چې کموم دی لره د طرفونو د دی نه کموم دی لره د طرفونو د دی نه شاه ولی الله رحمه الله ذکر کړی دی یعنی روز بروز شوکت اسلام بزمین عرب منتشر میں شود رس تر رضا غلب الاسلام زمک عربو کی خوریگی و دار حرب ناقص میں گردت و اطراف اور دار حرب کمیگی داغی اطراف کمیگی دا جہاد لسانی دے دا جہاد لسانی دے جہاد سنانی دا توری پا جہاد بانے اس مکہ سکیگی حس حقیگی خواہ کرہن دا اصلا کرہن لگزر شي او پچا باندې د لسانی دعوت باندې او په جهاد لسانی باندې اسمکه فتح کیږي لګلیټ شي خپلونه فتح شي چې زړونه فتح شي اسمکه هم شي فتح شي اسمکه هم فتح شي نه یو توانی او بل کرهنی اولم يروا اننا ناتي الارض مولانا سیندی وی وی دی وجنا ممتاز دی وی فتح الرحمن په تفسیرونو کې چې دا نقطه لیکلې ده وی د نورو تفسیرونو دې ته خیال نو وی ځکه د هغې په وخت کې اسلامي نظام موجود او اسلام حاکم و اسلام حاکم و د هغې دې نقطې ته ضرورت نو هغې ډایرکټ وی به جهاد کوي جنګ کوي او د شاه ولی الله رحمه الله په وخت کې نظام اسلامي مات شو او چې اوس مات شو اوس چې هغه ځای ته بیا رسېږي په دعوت پر رسېږي په دعوت پر رسېږي وایي دا د شاه صاحب کمال دی چې هغه وایي چې لساني جهاد هم جهاد دی لساني دعوت هم څه شی دی جهاد دی او چې څنګه د تورې په جهاد باندې ځمکه فتح کېږي نو په لساني جهاد باندې هم ځمکه څه کېږي والله يحكم الله فیصله کوي نشته لګي دونکو د فیصله د الله په څوک د الله فیصله څوک بدلولې الله سر بدري صاحب کو انکه وقد مکر الذين او یقینا مکر کړه کسانو فریب چل جوړ کړه کسانو چې مخکې دینو بلا مکرونه د حق خلاف کړیو الله له اختیار د مکرونو د منسوبو ټولو یعنی الله ته معلومات دي دا الله خلاف چې کوم منسوبه کیږي الله توحید خلاف چې کوم منسوبه کیږي نو کامیابی دلې یا لو ما تکسب کل نفس معلوم دی الله تعالی چې کوي یاره وبندا وسالم الكفار او زردا چې په وشي کافران چې د چا لپاره دي عقبت دار اخیری نتیجه زورونه ور کوي وایا کسان چې کوبر کړل استمرسلا ته پیغمبر نه ورته وایا پورا دی الله غوا زمونږ استاد ترمنځ ومن عنده علم الكتاب اما وسوک چې هغه سره علم د کتاب شهادت د الله پر رسالت د نبی علیہ السلام اما وسوک چې هغه سره علم د کتاب علما د اهل کتاب او یا جبرائیل سورۃ کې رد شرک په دعا او په دلایل وکړیو